د پولیس اپریشن کم اف آئی آر چې درج شوی دی کم صورتحال په موقعو تقریبا موږ یو څو ملګري ډېر زر ور رسېدلي وو دا اف آئی آر چې په کومه طریقه درج دی نو د یو عام شهري په حیثیت د یو عام پاکستانی په حیثیت او د یو پښتون په حیثیت په هغې کې ډېر زیات تضاد دی او دا څومره اف آئی آر چې درج شوی دی نو زما بالا افسرانو ته دا خواست دی چې کم افسران دغلته په موقع موجود نو د سرکار د هر څه نه علاوه د یو مسلمان په حیثیت د یو پښتون په حیثیت دغلته چې څومره پولیس افسرانو او که پولیس والو دوی به صرف په دې یو اف آئی آر کې په دې یو ټکي چې دوی په دې اف آئی آر کې لیکلي دي چې ګوهر ایوب با بلند اواز خپلو کسانو ته وی چې په پولیس ډزې وکړي ټیک ده تا اف آئی آر درج کو ته سرکار تا سره اختیار دی خو روز محشر شته روز قیامت شته په هغه ورځ به نه ته افسر او نه به زه د تحصیل ممبر یم د یو انسان په حیثیت د یو مسلمان په حیثیت به زه خدای پاک په دربار کې پیش کېږم دغې پولیس والو ته وی د خدای په لوی قرآن لاس کېږده او 3 کاڼي طلاق وغورځوه چې آیا ګوهر ایوب دا اواز کړی دی چې تاسو ډزې وکړې یو دغه خبره ده بله په اف آئی آر کې د بانیتۍ غټ سیز دا دی او انشاءالله دې غونډې 400 ته به دا ثابته شي چې ګناهګار څوک دی او بې ګناه څوک دی زه د بالا افسرانو نه دا اپیل کوم هغوی ته او دا خواست کوم چې دا انکوایري دی په کرایم باندې وشي په پولیس والا باندې ودې نه شي د پوسټمارټم مطابق چې کم کس مړ دی د هغه زخم او کم کس چې زخمی دی که چېرې دا دواړه زخمونه د یو څیزي نو لہذا دا ډز بیا پولیس کړی دی دا بیا دوی خپلو کې یو بل نه دي ویشتلی زه د دې خپل هاوس ته اړخه مونږ 4 کاله قراردادې پیش کړې خو زه وایم چې کم از کم نن زمونږ دا اجلاس دا څومره ملګري چې دي چې مونږ یا ډي آئی جي له لاړ شو یا آئی جی پی له لاړ شو یا وزیر اعلی له لاړ شو یا چیف سیکرټري له لاړ شو چې د پاره د خدای که تاسو د سیاسي نمایندګانو دا حال کوئ د یو سیاسي ډلې په وینا نو بیا موږ ته ووایئ تاسو سیاست مه کوئ تاسو د خپل کلي مشري مه کوئ زمونږ خاص یو مخصوص ټوله ده هغه لګیا ده بس هغوی به موږ له سیاست هم کوي هغوی به موږ له کار روزګار هم کوي تاسو ټول په ارام کښېنئ که چېرې موږ له قوم اوټ راکړي او موږ دې ځای ته رارسېدلي یو نو موږ نه دا خپل قوم هم څه تمه ساتي نو چې زموږ دا حالي نو زما د یو عام ملګري به څه حالي اول خو دوی سره د ډز اجازت نو داسې هېڅ څه حالات نو خو نه پوهېږو چې زموږ د دې ملک نه زموږ خاص کر د پښتنو د علاقو نه پته نه لګي چې داسې څه سیسټم روان شوی دی چې موږ پښتون او خاص کر چې بیا د عوامي نیشنل پارټۍ سره تعلق ساتي پته نه لګي چې موږ په څه طریقه دوی دباوئ په څه طریقه دوی موږ کښېنئ په څه طریقه په مختلفو طریقو باندې دوی موږ دباوئ نو آیا که دې ملک کې موږ ته د اوسېدو اجازت نه نو موږ ته ووایئ نو موږ به ځو ځان له به څه غم وکړو او که نه موږ سره خپل شانتي کارډ شته موږ د دې پاکستان اوسېدونکي یو نو چې څنګه د بلې پارټۍ د ورکر د عهدیدار د ممبر د ایم پی اے د ایم این اے په دې ملک کې د اوسېدو حق دی نو بیا دغه شان حق زم لرم زه هم یو پاکستانی یم زه هم ما سره هم یو شانتي کارډ شته زه د دې ملک باشنده یم او زما پوره حق دی چې زه په دې خپل ملک کې اوسم دې چې لګېدلي دي که په قانون لاړ شو نو که قانوني کار ته ما سره کې او تا زما په حجره کې مخرور نیولې دی نو 216 دفعه ته په ما لګولی شي دا څومره دفعې چې تا ما باندې لګولې دي
تا زمانه تحصیل ممبر پرور لګولې دي دا ټولې د بلیتې دي. بل زه د دې خپل تحصیل چې څومره ممبران دي زه دا قرارداد پاس کوم، زمونږ د قرارداد خو اکثر څه رقم ني، خو بهرحال د تحصیل د فورم نه دا قرارداد پاس کوم چې د دې څومره انویسټیګیشن دی نو مهرباني دې وشي چې دا د کرایم باندې وکړي. دا زمونږ د چارسدې پولیس نه کوي ځکه هغوی کار هم کړی دی، تفتیش هم هغوی کوي، نو د دې هېڅ پته نه لګي چې دې کې به حقیقت سي او دې کې به دروغ سي. ډېره مننه.